बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैम अमजद ख़ान डॉक्टर चिक यूट्यूब चैनल सेड ना सासु په خدمت کې یو نوی ویډیو یو نوی ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان به خیریت سره وي. دوستان او ویډیوګانې لګ لیټ اپلوډ کیږي، بس یو وجه ده چې لګ مصروفیات زیات دي، ټایم نه ملاويږي. دغه صرف دغه وجه ده. پوه شئ جی. زما چې څومره زړې ویډیوګانې څومره مرګرو کتلې، زه د شکریا ادا کوم. او چې څومره زما سبسکرایبر نوی راغلي دي ټولو ته زه ویلکم مې په خپل چینل کې. ان شاء الله چې زما څومره سبسکرایبر دي څومره کسان دا ویډیو ګوري نو دې کې به تاسو ته مکمل د هر سیز علاج ملاويږي. ان شاء الله رو به ویډیوګانې اپلوډ کوو، ریزلټ په ملاويږي. پوه شئ جی. دا چې کومه چرګه راځي دا یو مرګري مروستي ده، دا هیره چرګه ده، خو چونکې باران شوی دی نو بس خټې مټې په ډېر زیاتې را دغه شوي دي. ډېر اوسه چې راځي دا خوراک هم نه کوي او ډېر زیاته کمزوري شوی ده. نو بس ما نه نافس نه چوټي و نو ما وی راځي یاره ټایم را سره چې په دې باندې دې ټاپک باندې ویډیو جوړ کړو. الریډي ویډیو لګ لیټ شوی دی. د ما ډېر مرګري تاسو نه کوي چې خیر خدای جی موږ ورته چا ویره مصروفیات دي، مصروفیات په وجه باندې داسې کیږي جی. نو دوستانو دا نن چې کم ټاپک ته کنه ډېر اهم ټاپک دی او دا هر چې څومره شوق ساتي او شوق والا سره دا لازمی ده مسله راځي جی. دا مرض چې کم دی، دا بیماری چې کم ده نو دې ته وایي سوکړه، کمزوري، کم چې بالکل اوچ کلک پاتې شي. دا په انسانانو کې وي او په ځناورو کې وي، او په ځناورو کې په هر قسم ځناور کې وي. پوه شئ جی. کاغه چرګانی، کمارغانی، کاغه میخي، کغواګانی، ټولو کې دا بیماری راځي. د دې وجه سوي دي، د دې څو وجه کېدای شي جی. څنګه چې نن سبا ګرمیانې دي، د ګرمیانو د سوکړې خپل علاج دی، ای خپل وجه دي. هغه یو وجه دام ده چې بعض خلک چرګان ساتلی وي او چرګان مطلب ایر شي روټي ورته وانه چی ایمانه لوګه تیر شي، چې لوګه تیر شي دې چې کم دنه سیستم هغه رو کمزور شي. دې خور کوډه سیستم دی چې پېښوي زموږ غونته نه دی چې دغه برداشت کیږي. معمولی ناغه په وجه دي ته بیا ورو سوکړه شروع شي جی. یو دا شو جی. دویمه وجه دا ده جی چې کم بعضی چرګان چې کمی هغه بیماری پیرا شي، بیماری پیرا شي هغه کې مختلف ډیریم کې دي شي، هغه کې زکام هم کې دي شي، پکې آی کې اني ورانیکیت بیماری هم کې دي شي، پکې هغه په وجه باندې هغه په جسم چې د کمزورتیا شروع کیږي. نو هغه کمزورتیا په وجه باندې دا هغه چې کم دي نه سوکړه شروع شي جی. پوه شئ جی. یو دا وجه ده. پکې درېمه وجه پکې دا ده کم زه ته خپل ایکسپیرینس هم زما شوی دی. زما مقصد له چرګ نیم دسې کوو چې به بیمار هم نو ای باندې لوګم نه وته راشوي او هغه به هم دغه کېدو ناغه وی چې چینجی د دې په خېړه چې کله چینجی وشي، څنګه چې د یو ماشوم په خېړه کې چینجی وشي نو هغه کمزوري کېدن نه خوري. د کرنګا چرګان هم چې دا خوري لګیږي او دا کمزوري کېږي. پوه شئ جی. نو دا دې لمه بیا کو ډیورمینګ وکوي. ډیورمینګ باندې ان شاء الله زه ویډیو درته خیم جی چې ډیورمینګ طریقه سره جی. پوه شئ جی. نو دا درې اهم وجې دي چې دې په وجه باندې دا دغه کېږي جی. نو اسه خو پکار دی چې یاره ډیورمینګ موږ هر میش کوو، دا غیر رزلټ ډېر ښه ملاویږي. چې ډیورمینګ نشي کولای فلشینګ کول پکار دی. فلشینګ زما طریقه زما په پیج باندې پرته کم مرګري نه پويږي. ښه دوستان، نو چې تاسو سره کله داسې مسله وي نو تاسو ورته څه کوئ جی. نو راځو د علاج طرف ته جی. نو د علاج نه پهله زه تاسو ته دا ریکوست کوم چې زما کم مرګري چې کم دی چینل نه سبسکرایب کړي نو هغې له پکار چې زما چینل دې سبسکرایب کړي، ویډیوز لایک کړي او خپل هغه مرګرو ته شیر کړي چې کم مرګري دې شوق کې نوي وي یا هغې ته زموږ د چینل په باره کې پته نه وي جي. دوستانو دا په یوټیوب باندې پهله پښتو چینل دی. پوه شئ جي. ما ته ډېر مرګري ما څومره سبسکرایبر دي هغې نه علاوه نور هم راته دا وایي چې جي په اردو کې تاسو دغه کوئ جي چې موږ ته پته لګي جي. زما ټول پاکستان دغه دی مرګري دی. پوه شئ. انډیا هم زما شته، بنګلادیش هم شته جي. نو هغې په اردو پوهېږي. خو ما ورته چې نه جي دا پهله زموږ د پښتنو خاص چینل دی جي. ان شاء الله نیکسټ چینل به چې کمی نو هغه به اردو کې وي او ان شاء الله واده مې د هغې له ما کار ما شروع کړی دی. نو ان شاء الله تاسو ګیلې مانی چې کمی دا ټولې بالته کې کور شي جي. دوستانو زه ته ځل بیا وایم چې زما کم مرګري دي چې هغه په دې ویډیو کې په کومه خبره نه پوهېږي یا په علاج کې کمزې پوه نه شي نو هغې ته ما ویلو چې ما ته پر بلاندې کمنټس کې ما نه تپوس کوئ زه به تاسو د دې علاج ښیم. صحیح شو جي. ښه جي. د دې سوکړې علاج څه شی دی؟
سوکړې علامات درته پیښیم چې دا وګوره دا اوس ښکلې مادي ده د دې مخ وګوره وچ شوی دی صحیح شو جي یو دا وجه دویم دا وګوره د دې د خپې وګوره د خپې وګوره دا ډېرې کمزوري شوي دي صحیح شو دا د صفا پته لګي حالانکه دا ډبل مادي ده دریم دا وګوره دا چیسټ دا چې کم د سینې هډوکي دا وګوره دی راوتی دی صفا درته دا د ښکاري دا د سوکړه جي دا صفا سوکړه ده پېښ شوي جي نو داسې چې علامات چې کله کوي که نه نو تاسو ته پته ولګي چېرې زموږ دغه چې کم دی دا د سوکړه ښکاره شوې ده هغه ځناور چې دی هغه به پوره خوراک هم نه کوي بعضې خوراک چې کوي خو لږي پې نه دا ټول علامات دغه وي چې بعضې کې چینجي وي او بعضې کې دغه وي پکې کمزوري شوي پوه شو جي د دې خو جي مختلف علاجونه دي هر څوک خپل علاج کوي خو چې زه کم علاج کوم او ډېر زر ریکور کېږي ماشاءالله او ما الریډي اوس ریسنټلی په یو چرګه باندې خپل کړم دی چې هغه بیمارۍ نه پس لږه سوکړه ورته لګېدلې وه او اوس دا د ماشاءالله ریکور شوې ده د ټولو نه پیله چې کم اهم علاج دی چې خو دا دی که نه چې دا د کومه چرګه د سوکړه ولګي دا بالکل ځان لګېره کوي ځان لګېره کوي پوه شوې او د دې لپاره تاسو چې کم دلیه ورته غنمو دلیه هغه به په پیو کې وجوشوئ پیو کې او چې کله هغه یخه شي نو هغې کې به ایویان ګولۍ واچوئ ابا میکس کوي ابا پې خورئ صحیح شو جي په اوبو کې ورته تاسو چې کم دی نو لیډر فلیکس ورته یو سیرپ دغه واچوئ یو 1 ml یا 2 ml ورته واچوئ پوه شو جي 1 cc 2 cc چې ورته کم وي دا ورته واچوئ اوبو کې ورته کېږدئ انشاءالله بالکل به هفته کې دننه تاسو د ریزلټ پته ولګي جي یو علاج دویم علاج دا دی چې کم خلک یې کوي نو هغه دا دی چې دا چکه چې کومه چکه دهي چې ورته وي دا چې والې دا یو ململ کپړه کې د شپې دغه کې غوټه کې او سارې وختي چې کم دی نو ځینې به غونډې اوبه وتي دی کې هغه دننه پنیر غونتې پاتې شي هغې نه به وله وړې وړې ګولۍ سارې پناره ورکوئ دا علاج هم چې تاسو 10 ورځې وکړئ تاسو ته پته ریزلټ پته به ولګي دې سوکړهپن به انشاءالله ورو ختم شي دریم علاج چې کم دی جي دریم علاج دا دی چې ایویان ګولۍ یو بله د سارې ورکوئ صحیح شولو جي د شپې چې کم دی د شپې بی کمپلیکس سیرپ په واخلئ هغه به ورته 1 cc ورکوئ د سارې به ورته ایویان ورکوئ د شپې ورته دا ورکوئ که د سارې ته سیرپ ورکوئ د شپې ورته ایویان ورکوه دا علاج به کوئ 10 ورځې خوراک به دې ته نرم ورکوئ پوه شوي نو انشاءالله چې تاسو هفته کې دننه وګورئ ستاسو به دغه ریکور بشي او ریزلټ به ستاسو مخامخ پته لګي زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او یو ځل درته بیا وایم چې زما چینل یاد سره سبسکرایب کوئ او خپل نورو ملګرو سره هم شیر کوئ کوم هغه ملګري چې ته پته نه وي جي نو هغې ته مو چې دا چینل سبسکرایب کړي او خپل ویډیوګانې په خپل فیسبوک باندې شیر کړي او خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ جي والسلام